یو شیعه یو حاجی صاحب ته وایي حاجی صاحب د الله کور ته روان دی، حج دپاره روان دی، او دا شیعه ورته وایي چې لاړ شه. اوس دیم ځان ته مسلمانان وایي، دیم د مسلمانۍ دعوی کوي چې موږ مسلمانان یو. واوره هغه حاجی صاحب ته وایي حاجی صاحب چې کله د الله رسول صلی الله علیه وسلم روضې ته حاضر شي ورته ووایه چې زما فلانکې ملګری د هغې ډېر خواهش او تمنا ده چې هغه ستاسو دې روضې ته حاضري وکړي، سلام درود سلام پیش کړي، لیکن تا سره دې خوا کې چې دا کم کسان پراته دي که نه د دې وجې نه زه نه راځم. دا تا سره په دې روضې مبارکه کې دا کم کسان چې پراته دي عمر فاروق یادوي، ابوبکر صدیق یادوي، چې د دې وجې نه موږ نه راځو. دومره د نفرت اظهار یو. زما محترمو په الله یقین وکړئ، په الله یقین وکړئ. عمر فاروق له الله رب العزت داسې یو انداز ورکړی و، داسې یو طاقت ورکړی و، داسې یو روب او دلیري الله ورکړې وه چې نن عالم کفر د عمر رضی الله عنه د نوم نه یریږي، د نوم نه صرف هغه کله وفات شوی د دنیا نه، کله نن هم د نوم نه یریږي. هغه صحیح عاشقان د محمد رسول الله. زما محترم واوره دا جیوی چې ما دا خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیش کړه، بیا رالم خپلې کمرې ته، کمره کې پروت یم او په خوب کې سوینم عمر فاروق رضی الله عنه لاس کې توره ده او هغه توره په وینو باندې ګنده ده، لاس کې توره ده او هغه توره په وینو باندې ګنده ده. ما ته وایي تا ته چې کم شیعه دا خبره کړې وه لاړم او د هغه شیعه نه مې سر قلم کو دا دې واپس راغی. سی ویلي په خوب کې دا منظر ګوري دا حاجي چې عمر فاروق لاس کې توره ده او هغه توره په وینو ګنده ده، او ما ته وایي چې تا ته کم بدبخت دا خبره کړې وه چې زه د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق د وجې نه د محمد رسول الله روضې ته حاضري نه کوم، لاړم د هغه بدبخته سر مې قلم کو دا دې واپس راغم. دا منظر یې څه کې وکتو؟ خوب کې وکتو. حاجي چې کله د حج ایام پوره شو واپس کلی وطن ته راغی، علاقې ته راغی، نو ډېر یاران دوستان خو ملاقات ته راغی، حاجي صاحب راغلی، هغه شیعه رانغی. نو دا وایي چې دا خو زما دوست دی ملګری دی، دا زما ملاقات ته څنګه رانغی؟ نو وایي زه په خپله باندې لاړم او د هغې د حالاتو نه ما ځان خبرولو چې هغه څنګه دی، کم حال کې دی، څنګه دی څنګه نه دی. نو چې کله مې دروازه ووهله وایي دننه نه بیبي آواز راکړو چې څوک؟ وایي ما وایي پلانکې د هغې ملګری چې زه د حج نه راغلم او هغه زما ملاقات ته رانغی، زما تپوس ته رانغی، مبارکباد دپاره رانغی. وایي هغه بیبي راته ویلي، وایي د هغه شیعه ښځې راته ویلي چې ته موږ پسې خندا له راغلی که څنګه؟ هغه خو وایي څه ورځې یادې کړي چې نامعلومه کس د هغه نه سر کټ کړی دی، نامعلومه کس د هغه نه سر کټ کړی. واوره هغه په خوب کې ټول منظر وکتو، نو دا سر د دې شي نه چا قلم کړی دی؟ عمر رضی الله عنه. نو زما محترمو دا خلک د صحابه کرام سره دشمنی کوي، دا غي نه نفرت کوي او داویدار دا به د کلمه طیبه او د اسلام او د مسلمانۍ کې لګ. موږ مسلمانان